حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم کس وس رسیدو او د وس باوجود قربانی اونکړه، یعنی د کم کس د قربانی کولو باندې طاقت رسیدو، وس رسیدو او د قربانی اونکړه، نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې زما عیدګاه ته نږدې ناراضي، دې زما عیدګاه ته نږدې ناراضي. نو چې کم کس وس رسی او طاقت وي نو پکار چې قرباني وکي. لیکن بعض خلک صاحب نصاب وي هغه قرباني نه کوي، صاحب نصاب وي هغه قرباني نه کوي، او یاره لاس می تنگ د لاس کې می تشتنه. نو کم کس چې قرباني اونکړه صاحب نصاب او قرباني اونکړه، نو دغه حدیث لاندې برازي، دغه حدیث د وعید لاندې برازي. بیا او قرباني په چا واجب ده؟ ګوره هر هغه کس باندې واجب ده، ګوره چې د هغه د حاجت مال نه علاوه، د حاجت د ضرورت مال نه علاوه، د قرض نه علاوه د سره دومره مال وي کاغه برابر خبره ده، کاغه نامي وي که غیر نامي وي، تجارت والا وي که غیر تجارت والا وي، دغه مال زیاتیږي او کنه زیاتیږي. دغه مال انفرادي وي، یعنی د خپل ځان لوي، او کنه چا سره په دې مال کې شریک وي او د سره دومره مال وي چې د 52 تولو سپینو زرو چاندۍ ته د دې قیمت رسیدو، نو دا سره صاحب نصاب دی، د باندې قرباني واجب ده، دی به قرباني کوي. که د قرباني اونکړه نو دغه حدیث د وعید لاندې راغی. بیا او مفتی اعظم صاحب خدا فرمایلی دي چې کم کس سره یو تول سونوي وي هغه هم قرباني کوي. بعض علما وایي چې د کم کس سره پیسې نه وي، د دومره ځمکه وي چې دغه ځمکې نه دته دومره غلا حاصلېږي چې هغه د صاحب نصاب ته رسي، صاحب نصاب جوړیږي، نو دغه سړی به چې کوم دی قرباني کوي. وي نه کم چې صاحب نصاب وي د سره دومره مال وي، هغه د یوازې انفرادي وي او کنه چا سره په شراکت باندې د کاروبار وي، مال وي وسره، خو دومره مال د سره وي، د په حصه کې دومره مال لازم چې هغه 52 تولو سپینو زرو چاندۍ ته رسیده، نو د باندې قرباني واجب ده، د صاحب نصاب دی، د به قرباني کوي. که د قرباني اونکړه نو د دې حدیث د وعید لاندې برازي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې څوک د وس لري تبوشري او هغه طاقت وي او صاحب نصاب وي او د طاقت باوجود د وس باوجود قرباني اونکړه، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډېر زما عیدګاه ته نږدې ناراضي.